کله چې افغانستان د بنگلاديش نه شکست خوړو نو د افغانستان کرکټ فینس دا خبره کوله چې په دې میچ کې امپایر ولاړ د پاکستانو او دغه پاکستانی امپایر افغانستان سره کالجیو کا خو بیګا چې کوم د یو ای ای او د پاکستان میچ کېدو پاغې کې امپایر د افغانستان او احمد شاه پختین دا غنومو چې هغه هم یو فیصله دا سراغه چې پاکستان کرکټ فین وایي چې دا افغانستان امپایر پاکستان سره کالجیو کوله چونکه امپایر کالجی نه کوي غوړي په کرکټ باندې چې کم سړی پوی به دا خبره نه کوي دا سړی به هغه خبره کوي چې په هغه کس په دا خبره کوي چې په کرکټ باندې پوی نه وي امپایر هیڅ کله هم کالجی نه کوي دی ویډیو کې تاسو لیدل تصویر کې تاسو لخکاری بره چې کم تصویر دی په دې کې امپایر ولاړ چې کم دی پاکستاني امپایر دی د راشد خان یو ویژوال هم راغلی و چې راشد خان وایي امپایر سره جګړه وکړه خولې ور سره واله امپایر له بد رد وي نو دې کې هیڅ قسم حقیقت نشته غوري یو کلاړی امپایر ته کنزل نشي کولای یا ور سره بد رد نشي ویلې دغه پاغه باندې بیا فاین لګي او پاغه باندې پابندي هم لګي دی شي د آی سی سی له طرفه نو کې څه حقیقت نشته منم راشد خان س غوسه شو کړی دا مطلب خپل خوسه خول دا کې دی شي هغه پښتو کې یو متل چولیر وی مثال او انګور ته ور داس یو متل نو کې دی شي راشد خان غوسه امپایر له خو لګیا خپل کلاړیانو ته کې دی شي غوسه امپایر له خو لګیا خپل کلاړیانو لوجي نو امپایر کالج نه کوي بلکې په دغه پیچ باندې مون خبرو کو پهله امپایر کال باندې خبره کوي کله چې لیگ بیفور شي لیگ بیفور او امپایر آوټ ورکی او بیا په بیټسمن ریویو واخلي یو هغه آوټ نوی آوټ وی لکه وکټ لګي خو معمولی بال سره لګي کنه نو هغه بیا امپایر کال راشي چې مطلب امپایر آوټ ورکړي نو آوټ په یو امپایر آوټ نی ورکړي نو هغه نټ آوټ پاتې شي نو دې کې امپایر کال باندې مخکې هم سابقه کرکټرز تنقید کولو چې دا امپایر کال بيخي ختمول پکار دي یا آوټ او یا نټ آوټ پکار دي او دا زه هم وایم ډېر کرکټ شایقین مو یا آوټ پکار دي یا نټ آوټ پکار دي دا امپایر کال چې کم دی دا ډي ار اس سیستم نه بيخي ختمول پکار دي نو امپایر کال چې کلم راشي نو امپایر آوټ ورکړي وي آوټ یو امپایر آوټ نه ورکړي نو بیا نه وی آوټ نو په دې پیچز باندې په ایشیا کپ کې دا سه ډېر فیصله راغی چې هغه د امپایر کالز باندې لاړي امپایر کالز د دې کې امپایر چې کم دی دا سم ماشين نه دی کاغه پاکستان امپایر دی کاغه د هندستان امپایر دی کاغه د افغانستان امپایر دی کله هر سیمه نه تعلق لري نو هغه ماشين نه دی هغه انسان دی او د انسان په فطرت کې شته چې انسان نه بغلطي کیږي خو په دې ایشیا کپ کې د غلطیانو مطلب میجارټي ول زیاته شو غلطیانه په دې وجه زیاته شوې چې په دې پیچ کې سپک بال چې کوم دې سپک تاویږي چې په خپه باندې ولګي نو خپه تاویدو نه پسم ډیر زیات بال توشي وي نو خو لګي خمخ امپایر تخکاری چې دا بال دا بیټسمن خمخ وکټو ته ولګي دو امپایر په ګوت راکاږي خو چې کله بیا ډي ار اس کیو ګوري نو هغه وکټ سره بال معمولی غونته ټچ کیږي لکه بیا په وکټ لګي چې وکټ په لګي بس خبره ختمه بس امپایر کال اړو پکار نه بیا بس اوټ ورکول پکار دي چې وکټ لګي کاغه په معمولی غونته لګي او لګي او نړۍ غونته لګي خو چې وکټ بال سره لګي بس اوټ خبره ختمه نو دې کې امپایر لا په دې وجه باندې غلطي نشته امپایر په دې وجه موږ نه دي ګرامول پکار چې په پیچ کې ټرن ډیر زیات دی بال ډیر زیات توشي لکه پیچنګ نه پس چې بال ټپکو خوري نو تقریبا لیش نه زیات هغه بال توشي سپک نه زیات بال توشي ولګي بیټسمن وکټ لخه مخ امپایر وای بس خپ پلم اوټ ته امپایر په ګوت راکاږي او چې ګوري بیا ریویو کې نو هغه بال توشي وی نری غونته وکټ سره لګیدلی نو زمرا پاسم چې امپایر غلطه فیصله وکړه بل مرا پاس چې امپایر غلطه فیصله وکړه چونکه امپایر چې کم دی امپایر مطلب دا چې دی به نیوټرل وي هغه پاکستان وی کده افغانستان وی به کالجی نه کوي او د امپایر خپل کیریئر وی امپایر څنګه به دونه غلطه فیصله کوي چې داغه په کیریئر باندې سوال اوچتشي خو نن سبا امپایران چې کم دی نن سبا امپایرانو په نسبت زړه چې کم امپایرانو غډیر اکوریټ فیصله باغی کولې هغه ټایم کې چونکه ډي ار اس هم نو خو ډېر صحیح فیصله کوي لکه د استرالیا یو امپایرو چې هغه فیصله ډېر زبردست فیصله وی سایمن ټافل دا غنمو بل د پاکستان الیمدار امپایرو چې دای فیصله تقریبا 99.99% د فیصله به بالکل درست فیصله وي نو او دې کې الله دې وکړي چې د امپایران په خپل امپایرینګ کې امپروومنت راولي او لګنور کې لاسونه اټینډ کې لګنور ټریننګ واخلي چې دې فیصله هم اکوریټ راشي دې فیصله هم صحیح فیصله راشي ځکه د امپایر چې کم دی نو دې په یو میچ کې د ادریدو لکونه تنخواه اخلي جی لکونه روپۍ دی اخلي دا نه چې د په زرګونو تنخواه لکه ډېر هیوج اماونټ کې د تنخواه د آی سی سی طرف بیل وي او همداسې د میچ فیس د بیل وي چې هغه په لکونو کې وي په زرګونو کې نه وي نو خیر دا الزام نه دی لګول پکار بیسټ اف لک فار پاکستان او بیسټ اف لک فار افغانستان دواړو ټیمانو لپاره بیسټ اف لک الله دوی کې چې دواړو ځلېږي اولاد دوی کې چې دواړه فائنل ته کوالیفای شي له به مزو کې چې دواړو فائنل مونږ وګورو خیر دا اپډیټس ودی حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ